کې بیا دغه ځای ته ووتل نه زما پته نه لګي راکړي دغه شو زما نه پیسې ووالې چې ما دغه کولاو کړل نه لیپټاپ یې نه په ټایم باندې موږ ته لیپټاپ وخو بیا هغه لیپټاپ یې نه د ما اوس ورمنډه کړې بس ټول مارکیټ پسې ما ولټو نو کسان ته نه وو دا څو کسان ادبته نه په خپل دکان کې ما د ما ټلیفون وکړو د دې تصویرونه ما درولېږل نو د ډایرکټ ما خبرو کړې چې دا لیپټاپ یې نه دی دا ډي ډي راغستې په 1500 روپۍ دانه ده نو ته زما سوال یو وکړم یاره کسان وګوره روانې سودا درنه مګر زه غرم بازار مې ولټو نه وکړې او دلته بس خپل مګر پیدا مې نه کړل کسان نو ډېر بوله وړي وې ته پیسې دوکباز کو د لکاو روپو خاوني کو ژوند به هم خواري کو دوکباز د کروڑو روپو خاوني او رزق به پرهات نه دوکباز کو د اربون روپو خاوني او خوب به پارام نه نو د دې د مخنیوي لپاره خو اولنۍ کوشش خو تاسو وکړو چې تاسو رااله د دې خبرې تاسو کوئ خو دا یوازې په حکومت هم نه کې زموږ پر عوام هم کېږي هر څه له پکاره چې دا ټایپ خلک کینی او دی راګیره د دې نه پوښ ګچ کوي چې یاره دا ولې تاسو دې کار کوئ کنه او بیا تانه ته په والا کوي یا په خپل د سیستم کوي یا په میډیا والا راولي نو دا قسم خلکو مخنیوي په دې طریقه کېږي او دا د شي اچفونه کېږي بغیر زموږ د تکلیف او د مهنت نه کېږي زبر په خپل دکان کې ناسوم او دا سلور راغستې وي او زه پسې دغه دکان ته لاړم ما ته یې دا په سول دوی 15000 ما دوی ته ویمه دا په کارخانو کې په منګور کې دا 1500 روپۍ خرڅيږي تاسو سره فراډ شي بسم الله الرحمن الرحیم کتن کو علاقه د جیدا چارباغ په چارباغ کې داسې فراډ شوه دی چې عزت دی ډي وي ډي دانه ته ګورم او د جوانانو ته ګورم سواد قاسم غم زپل زید او به خاص کر زمنګ چارباغ چې چرتم سخت راغله نو په چارباغ راغلی دا د دې دکاندار مثال خو دې سي د کلی د ملنګي د ملنګ نه ګڼګا پانو جیب وهاله دی اجیب په کومه طریقه ولله چې دوله وی چې راغلی دا لیپټاپ دی دا تاسو له موږ درکو په 20000 روپۍ دانا دوله کېدلی داسې جوش کې راوستي دي چاله په 20000 روپۍ دانا ور کړی دا چاله په 20000 سلور ور کړی چاله په 15000 ور کړی تقریبا چار باغی مارکیټ چې کوم دازه کاروباریان چې کوم خلکو هغه داسې والی دي چې دا کلی د مرنګ نه جیب وای راغلو دي دکانداران سره خبرې کو چې دا ګڼ کپان د کمزیو ما نن هم زه خبر شوم چې هغه به منګور کې ګرځي نور خلک هم لبي زمونږ د پروګرام مقصد دا دی چې دا پروګرام سو ګوري مخته شیر کی چې داغه مخنیوي وشي د دوسره شوه زیاتې ده ولی چې چا نشل 100 روپۍ لاړي شي هغه به د شپې خوب څنګه کوي ولی هغه پیسې د برکت نه دي د برکت نه برکت لاړ اوس د برکت سره خبرې کو چې تاسو نه خپای دی خلکو ته څنګه دوکا کړي څنګه به جوش کې راوستي سبا زما چې زمون چارواق چې کوم دی کنه ډیر غم زپلې ده کو سیلاب شي کو بمباری شي کو جنگ شي چې چرته تکلیف راځي هغه به چارباغ راځي نن دکانداران ټول تاجر چې دی هغه چې څونه دا مارکیټ د ټول خلک په ده هر سړی ډبولې ده پرېخلي زوګ نه دي او په کورونو کې ځانانه دي ماشومې لګلې ده پیسې دي رئیس دي په 15000 او په 10000 دلې په 20000 روپۍ دانه ور کړی دا د سره خبرې کو چې ته څنګه وډبولې السلام علیکم السلام ها برکت دا څنګه دوګه کړی کسانو جی دورال کنه نو لاول یو لیپټاپ راوړو صحیح دی وای 8 جی بی ریم ده او دا دې سه هم په 20000 روپۍ دانه ورکاو جوم وته مو دا غریب واره ده مونږ نه شو راسته نو بیا لګیا وای نه جوړ دا تاسو لګیا ډیر زیاتو بیا په دې کې وای په دې کې بیا ولګل بیا موږ په غیرت کې راوځو ډیر زیات لګیا وای نه بل 5000 روپۍ دانه درکم او بیا په تاسو کې دونه غیرت شته د منه بوالي نه لګي بیا کسان ولګل دا کسان هم دغه شو او پته نه لګي چې مره پیسې راوغه بازار نیم پوښه چې پیسې ولا مار کړی دغه ځای نه وته لیزر چارجر راوړم او دلته کې بیا دغه ځای ته وته نه زما پته نه لګی راکې زغه چې مې زمانه پیسې واله چې ما دغه کولاو کړل نه لیپټاپ نه پټه باندې ته لیپټاپ خو بیا هغه لیپټاپ نه د ما ورمنډ کړی بس ټول مارکیټ پسې ما ولټاو
نو کسان ته نو دا څو کسان؟ ادبته نو جامت والو بغیر جامت نو رنگ روغانی څنګه یو دنګونه کو او تورونه کسو د معمولی تور او یو چیتو یو چیت کس یو دنګو دغه شندل یو بیا موږ سره لا خبروم شو مونږ ته نه اورېږي دی بل پیسې راوړي او دا خو تا دا کس د ما دوکه کو او دا تا دې چلو کو وی اورېږي دا کس نه 2 روپۍ راوړم هغه سره مو وته وتښتېدل ما ته زه چارجر راوړم د چارجر سره وتښتېدل بیا به موږ دا ټول مارکیټ دا کو نو 3 بجو نو ول 6 بجو پورې به موږ ګرځېدل یو بل سره اسی پاغه شپه دې نه پیسې وړي کور ته چې لاړې شپه دې خوب کېده هو نه کېده ولې دې لږ روپۍ نه کنه تاسو په دې کاروبار کې خو دونه منافع هم نشته نو 1000 روپۍ خو ستاره لپاره لوی غر دی نو شی دې نو لګو ته کوی نه هم نه خو راتلو دا خیدا ورولې پر دې روپۍ ټوله دې کې دلته ما سره پر دې روپۍ پرته کنه نو ګران دې روپۍ ټوله ما نو هغه سلاړل کتونکو دا لپټاپ دي سیوا خو دا لپټاپ نه دي دا ډي وی ډي نه دي د دې مارکیټ کې قیمت 1000 نه والا د 1500 روپو پورې وي دا تقریبا یو دانه په 15-20 هزار روپۍ په دوه باندې خرڅ کړي دا غنډ کپانو او د چارباغ نه خپې وستري دي د بل سره خبرې کو چې د سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی لیاقت علي لیاقت علي د افراد چې وشو نو تاسو دونه نه پوهې دی یار چې دا غنډ کپان دي زه خو په خپل دکان کې ما د ما ټلیفون وکړو د دې تصویرونه ما درولې ګل نو د ډایرکټ ما خبرو کړې چې دا لپټاپ نه دي دا ډي ډي راغستې په 1500 روپۍ دانه ده نو د زما سوال یو ما یاره کسان ګوره روینې سودا درنم د غرم بازار مې مولا ټاو نو پکې او دلته بس خپل مو ګرځم پیدا مې نکړل کسان او ډېر بوله وړي وې ته پیسې اسی خپه به وي خپه هډې روما اچي صاحب الله سره غلې وي تاسو څه چل نو ما بل سره غل نو یا به ټانې لور ګور یا به موال زم د دنه تا وخت کټ کړه خبر نو نو وخت به خامخا کټ کولې دا چې هغه پیسې وسره شتیم نو دغه مولا غونډو ورکول او سودا راوړي دکان نو اورو تاسو ویل غواړي زه خو دغه وایم چې زبر په خپل دکان کې ناسوم او دا سلور راغستې وي او زه په دغه دکان ته لاړم ما ته یې دا په سوج دوی 15000 ما دوی ته ویم دا په کارخانو کې به منګور کې دا په 1500 روپۍ خرڅيږي تاسو سره فراډ شي او دی یو بل او دا دغه کو دوی په بیا لاړل او بینه مونږ او دا چې دا خو خدای تعالی غریب دی دکان کې خودونه سکیږي نو خدای یو د بل پیسې وسره پرتی او چانس دم درودي ویلي دي او د دوی سترګې پټې کړې دي او دوله پیسې ور کړې دي او سړی تختید السلام علیکم وعلیکم السلام تعارف خپلو کې نو مسره جی زمانم فردول خان دی زمانم منیاري دکان دی په چارباغ محله ډیرانه کې او تاسو که څه سوال وکړئ څه وایي چې دغه جواب درکړم اسی دا دوکباز په دې ملک ډیر زیات شو دا د ګرانۍ د وجې ډیر شو په مستۍ د وجې دا دوکې ولي کوي د خلکو سره بسم الله الرحمن الرحیم محمد وسیم خان مونږ ستا ډیره شکریا ادا کوو چې ته راغلی او د دې خلکو د غمزه پرېشي خلک چې کوم دي د دې خبره ته میډیا باندې شو کې چې د دې نه حکومت هم خبر شي زموږ د چارباغ تحصیل تاڼه وغیره دا هم خبر شي او په دې علاقه کې اکثر زیات تر داسې دوکې کېږي چې څوک راځي څوک د لیپټاپ په ځای باندې ډي وي ډي وغیره خرڅوي څوک د چي په بهانه باندې په دې کې انعامات راخېږي څوک پانکې خرڅوي دا په دغه باندې دي په ترماسونه خرڅوي خو هر سړی رالګي او بل له دوکه ورکوي زموږ د چارباغ خلک خو داسې ګڼکپان او دا ټایپ خلک دی ته خو کاروباریان خلک دی دوی خو په خپله مزدورۍ کې همیشه مشغوله وي د چورانۍ دغه نه کوي بل غربت پکې سیوا دی هر سړي ځان چا دکان کولاو کړی څوک چوپړ خرڅوي په بازارونو کې څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي حلاله روټۍ پیدا کوي خو دا خلک د هغو دغه حلالتیا نه لکه غلطه پیدا لي په ځان د ورځ په دوه درې ورځې کې چې کوم پیسې وګټي نه په دوکه شوکه والي نو د دې د مخنیوي دپاره خو اولنی کوشش خو تاسو وکړو چې تاسو رالی د دې خبرې تپوس کوئ خو دا یوازې په حکومت هم نه کېږي زموږ پر عوام هم کېږي هر سړي له پکار ده چې دا ټایپ خلک کینی او دی راګیری او د دې نه پوچ ګچ کوي چې یاره دا ولې تاسو داسې کار کوئ که نه او بیا تاڼې ته په واله کوي یا په خپله داسې غم کوي یا پسې میډیا والا راولي نو دا قسمه خلکو مخنیوی به په دې طریقه کېږي او دا داسې هسې خو نه کېږي بغیر زموږ د تکلیف او د محنت نه نه کېږي نو چې موږ خپل محنت ورسره جاري ساتو دا یوازې د حکومت کارونه دي څوک پکې غلاګانې کوي څوک واړه تښتوي نو د چارباغ خلک خو داسې څه بد خلک نه دی چې لکه دې خلکو ته بد خیال رسولی نو ستاسو ډېره مهرباني چې لکه تاسو راغلي او موږ سره دا زیاتۍ کېږي د دې زیاتي دغه دې وکړو ازاده دې وکړه دا لیپټاپ یې اوس تاسو ته یې وښوي
لیپټاپ یې نه دي خو ډي وي ډي دي او د په لیپټاپ د 1000 روپو شی په چاله په 10,000 ورکړی چاله په 20,000 ورکړی نو د ده به دا ډوډۍ څنګه خواته کېږي چې د بل د جیبه دا حلال روزي ویسته او دا ارزان څیز یو بې قیمته څیز کیلو نه دی په دونه هی قیمت دیله ورکړه که نه نو دا خو دی خو دا سوچ کوي چې ما دی وډبو خو دی نه دی ډبولی ځان یې ډبولی ځکه د دې خو به تپوس کېږي په دې دنیا به تیم کېږي دا به رانیوی کېږي او انشاءالله چې زموږ په ګوتو رالو نو موږ به د دې سره بیا خپل خوی کوو دا خو څه دونه دا خبره نه ده چې لکه دا دې وهنه وکړه او لاړه خدای پاک به یې په لاس چېرته راکړي په دې چارباغ کې کنې په مینګوره کې به راشي په د کوړک عالمګنج کې به راشي د دې میډیا په واسطه د دې ټولو خلکو ته دا وایم چې د هر ځای خلک دی هغوی دې دا مهرباني وکړي چې دا ټایپ خلک مخې له ورالو نو چې دې ونسي او کم سے کم د دې محمد وسیم دا نمبر او دی خو په میډیا باندې مشهور کس دی چې د ده سره رابطه کوي بیا یا د تانې سره کوي نو هر څنګه چې کېږي خو چې د دې خلکو مخنیوی وشي ډېره مننه کتونکو تاسو دا قطار چې ګورئ صاحب دا کمپیوټر یې نه دي دا د لوبو سامان دی او د برکت سره شوی زیاتی دی دوکباز کو د لکو روپو خاوني خو ژوند به یې بیا هم خواري کو دوکباز د کروڑو روپو خاوني خو رزق به یې په راحته نه وي دوکباز کو د اربونو روپو خاوني خو خوب به یې په ارامه نه وي دوکباز کو د لکونو روپو خاوني خو بچي به یې بربادي زه وسیم خان رپورټر شمال نیوز چارباغ سوات بخښنه غواړم جی لاړم جی